قرآن کې الله فرمایي ان الانسان لفی خسر. الله فرمایي الکه د انسان په دا انسان معنی باندې زنه پوهیږي تاسو د انسانیت بلکې د انسان معنی کوم کته د انسان په معنی پوه شئ انسان کې د انسان په الفاظو باندې سوچ وکړو د ته پته ولګي چې زما مقصد زمواري او زما په دنیا کې څه غرض دی الله څه غرض درانه غلي علماء کرام فرمایي چې انسان د یو څو الفاظو مجموعه ده په دې کې د ټول مخکې الف دی بیا نون دی بیا سین دی بیا الف دی بیا اخر کې نون دی لومبه الف په څه باندې دلالت کوي توجه وړ لومبه الف په انس باندې دلالت کوي لومبه الف په الفت باندې دلالت کوي گویا انسان کې به محبت انسان کې به انس د خلکو سره مانوس کېږي د کې به الفت د کې به محبت د کې به مینه د کې به پیار د کې به ورورولي او اخوت کدا پکې نو انسان نه دی د محترم لومبه لفظ اوس د انسان په دې الفاظ سوچو کا تا ته به پته ولګي چې انسان څه شی د محترم لومبه الف معنی انس او الفت په انسان کې به الفتی ځان لواله بده نه خوخي زمامه ځان نه بده خفقيږي د بجنه ته خوشحالي اوس موږ تاسو د سوچو کو کنه انسان زه خو جی په ځان باندې سوچ کوم چې ما ته سم ملاوي ما ته چې ملاويږي زه په کې جی ټکه ما دا قوم د تبو برباد شي زه د بل بچي سکو زما بچي چې په ګډه ماړي زستا په بچو باندې سکو زما محترم ځن نمبر نن الف انسان کې نن د ځن نمبر په انسان کې دوه نمونه او دوه الفونه دي ځن نمبر نن مراد نفع ده نفع چې انسان بل ته نفع رسي دی بل ته چې کوم خیر رسي د ما محترم هغه یو سره ویرا تمام مخلوق خوشاله دي لیکن یو مخلوق خپه دي چې هغه حضرت انسان دی انسان نه خوشالهږي دا تصور کو چې دا انسان ونه خفه دی دا سوچ پس بستر په شاکل ورغوت تمام مخلوق رضا دي خوشاله دي د الله په فیصله باندې خر په خپل خرطوب باندې خوشاله دي اصلي الله پیدا کړی دی خوشاله دي خوشاله دي ځکه تمام مخلوقات خوشاله دي لیکن یو مخلوق چې خفه دی هغه انسان دی چې دا ولې دی اوس ګورم چې دا ولې خفه دی توجه غواړم دي وروته بستر په شاکل ګرځیدا ویل د یو انسان قمیص است د خولي په بېږي د ګرمه موسم دی دیګه ته ورټوب کړ سړی چې ګرمي شي بیا پدان نه کوي چې دیګه ته ورټوب کړ یو په اوله بار وروته وجدت منتر بل هو په اوله بیا وروته وجدت منتر دا سړی وته پته ماشه چې دا سړی دی ولې شي مې کې سړی یا ګرمه والے د خراب کړي دی چې بار وروته کوي سړی منتر په اوبو کې ويره ز په دې دغه کې ګرځیدم چې انسان ولې خفوي هغه لکه په دې کار پس خوځم ګرځیدم چې دا انسان ولې خفه دی ولې ناراضه کیږي وای ما اومنتل کنه وای څنګه دې اومنتل د اوبونه به جی معلومه کړه د اوبو خاصه دا چې تګي مړی جی ستاتن د ختمې دې تا ته نه فرسي بل کته خیرن وی خیرن د اوبو ته کوشه هغه خیر دې پزان باندې اونسي تا پاکه دې مخاصه پکې دریم نمبر کستا ګرمي شوی دا ته دې اوبو ته کوشه ځان ګرمي خوتا یخي وجدت ما اونت پته ولګی دا چې په هر څه کې په خپل وظیفه طریقه باندې روان دي تمام مخلوقات په خپل وظیفه طریقه باندې روان دي چې فایده رسي هر مخلوق فایده رسي خوشاله دي لیکن یو انسان دا دې چې دې ته فایده رسي او کوم شی چې دې ته فایده رسي دې خوشحالي کې نه مخفي د باب بس موږ تاسو دې وګورو خفګان به زماله چې موږ تاسو بل ته فایده نشو رسولي ظاهري هو به خوشاله او قسم دې عزت دې سکوني الله فرمایي ان الانسان لفي خسر دا انسان ګوي په خساره کې دي او د خساره خبره کوم چې دی ولې په خساره کې د ما محترم دې بل تنفع نه رسي او چې بل تنفع نه رسي دا ذلیل بګرځي تاکي د خپل مال او د خپل ځان حرز ډیر دي دا د بل عزت ته نه ټینګيږي د بل عزت کې بل څه کم کوي نو ته ملکيږي सलाम